د سبق په حواله سره دا مونږ تاسو ته پیغام دی چې زمونږ استادو ابتدا چې دی هغه په تعلیم سره ده. اقرا بسم ربک الذی خلق او د ماشوم اولنې تربیت او د اولنې د تربیت اداره د مور د غېږې نه واخله بیا چې دی هغه مدرسه ده. نو چې مدرسې ته ماشوم راشي نو لاول نمبر چې دی د هغه تربیت په قرآن پاک باندې کېږي. نو دې ادارې کې لاول نمبر چې دی قرآني علومو د هغې سبق دی هغه سبق پکې ویلی کېږي او د هغې نه وروسته بیا چې دی د دوی په عصري تعلیم باندې هم توجه چې دی هغه ورکولی کېږي. نو زموږ ابتدا هم په اقرا سره ده، په سبق سره ده، په قرآن پاک سره ده او زمونږ انتها هم په قرآن پاک سره ده. جميع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال چې ټول علوم چې دی په قرآن پاک کې دي لیکن د هغې د ډېرو خلکو چې دی افهام چې دی د عاري او خالی دي. او ستاسو په وړاندې دا شعر چې ویلی شو چې بچه شاهي سے کہتا تا عقاب ساله خود چې یو بوډا باز خپل بچي ته نصیحت کوي اے تیرے شهپر په آسان رفعت چرخی بری چې ستا په وزرو باندې د اسمان سیل کول آسان دي لیکن د هغې دپاره څه پکار دي؟ سخت کوشش سیح تلخې زندګاني انګوي چې د سخت کوشش نه وروسته به ستا زندګي د ګبین په شان جوړېږي. نو دلته کې چې دی په دې اداره کې د ماشومانو ته دا تربیت ورکولی کېږي. تاسو په خپل سبق کې محنت کوئ، کوشش کوئ، سبا ورځې به چې دی دا زمامي حکومت دا ټول واکداري چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. تاسو په دې دنیا او د دې ټولو څونه عهدې چې دي د دې واکداران به تاسو وي. خو د هغې دپاره چې دی اول نمبر خبره څه ده؟ سختو کوشش قرآن پاک کې، په خپل سبق کې، په عصري علومو کې انتک محنت، انتهایی محنت. نو بیا به الله پاک چې دی تاسو ته چې دی ترقي درکوي. او د ګبین مچۍ چې دی د یوې قاشقې دپاره په 4 لاکه چې دی ګلونو باندې ګرځي، په 4 لاکه. نو دلته کې د دې ماشومانو چې دی آبیاري کېږي. پلا پولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹی میں نے پالے چې دا بوټي چې دی دلته کې چې دی د دوی تربیت کېږي. نو انشاءالله الله پاک په د دوی د محنت له الله پاک چې دی ثمره ورکوي او دا محنت به د دوی چې دی رنګ راوړي انشاءالله. زموږ په دوی باندې مکمل اعتماد دی او دا هغه سبق پیر پړ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دا د هغې مظهر دی. سبق پیر پړ هغه سبق چې تاسو مخکې ویلو دا صحابه ویلو هغه سبق چې دی تاسو وایي. نو انشاءالله الله پاک به تاسو له په ځمکه کې په دې دنیا کې چې دی د خلافت په شانتې چې دی حکومت چې دی تاسو له درکوي. الله پاک به تاسو د دې د ځمکې چې دی ستوري وبګرځوي لکه څرنګه چې صحابه یې ګرځولي دا شانتې به تاسو وګرځئ. ټیک دی. د خیره سره زمونږ په دې خپل علماو باندې اعتماد دی چې زمونږ سره ښه وخت ویستی دی او یو هونیهار طالب علم و د خپل طالبۍ په وخت کې او اوس دلته کې د ادارې قایمه کړې ده او ښه محنت کوي د طلباو سره او عصري تعلیمي اداره هم ده او طالبان پکې ښه تربیت یافته جوړیږي او محنتونه هم کوي او د هغې سره د هغوی کردار چې دی هغه هم برابري، کردار سازي پکې هم ده او باقاعده چې دی نو ریاضت جسمانی پکې هم دی چې یاره مازدیګر مهال چې دی کیلکود وغیره چې دی هغه کوي. نو انشاءالله ستاسو د بچو چې دی تربیت به هم دلته کې چې دی ښه کېږي. الله پاک دې کړي چې دا اداره چې دی د دې علاقې دپاره د دنیا او د آخرت چې دی د نپو نه چې دی یو غټه اداره دا جوړه شي. الله پاک دې له ترقي ورکړي. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا ثوابا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين والمهتدين ولا الضالين ولا مضلين. إليك ربي فحبيبنا وفي أنفسنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا
ولا أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اخر کې بزو حضرت محتمین صاحب رحمت الله علیه یو شعر چې تاسو ته ډالۍ کما نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا کزد دنیا نزول ورتحالو چې دنیا دغه شانتی ده چې هر وخت مو مازیګر راغللو او اوس دغه شانتی واپسی ده. نو دغه شانتی به د دنیا نه چې د مستاسو واپسی هر ورځ چې د خپل مونږه دغه شانتی اخیره ورځ چې دغه وګڼو ان شاء الله دنیا کې به زمونه چرته چې د غلط کار نه کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.